نور بنولي وصل بلا وهي داخل بدأت سنة قسم وخرو او کچر دوکاله وکړه بیا نبی کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ دواړه قسم کو چې بیا به داړن دوکې نه تنګو شوګر بلډ پريشر او نور بدن کې تکلیف دا به یو شم نه کو کته کامه کړي وا او بیا به په سزا وژنم دا به پرې چې خپل دوبه ته لار شي بچو ته مزدوري کې مور پلار دا کچر نه تکلیف ور کړو یا په دوبه کې یا په پاکستان کې بل بنا دومره چې غوباس نه کاوس بنا څومره توبادو قرآن خورا صحیح ودا شو نقصان ورنه کولو ښه بسم الله شبه وقت کې ګوت واچو ټر زور سره بدن راوځي ورکو تو شبه کړک زو ټر زور سره شبه شرک سره ښه قوام موبایل سیده روچاچا قوامك سیده کاکاوای سیده ایمان ساکانا یو ټوله خرابېږي بیا څنګه دی نور الله څنګه بدن دې سپک دی صحیح څه مسله وته شوغله وي بلډ پريشر مسله وه بلډ پريشر چې د شوګر مسله وه نو خو نه وه پیریانې د پیریانو وژن درود کور کراتلو نه رمنه تلنه جواب شوی نه و چې ملا خو نه ځي دا ویډیو کې صرف یو دغه ولا ته کوم ځای د وزیرستان دا د پیریانو په شکل باندې نو راغلی چې موږ باندې پیریان دي همدا سره کړه دا چې مو بلډ پريشر دی او شوګر نه ډاکټرانو ورته ویل چې تو عمر ډیر زیات کم دی نو تو سره شوګر څه کېږي تو باندې شوګر خو د خبيث پیراغل د جنات هغه وینا دا و چې د درې واړه مسلې الله جوړ کړي موږ جوړ کړي الان کې د جنات سره په سوچ کې نو چې ما باندې پیریان راځي کله قربان راغلي نه دي کنه بالکل نه راغلي ته وروري هیڅ پیریان نه راغلي نه کې وسا کوله او بالکل شروع چې دا الګ الګ وسا خبره باندې کنه دا سمور دی الله لوي کړی تاسو بیا لکه خبره هم در راواله مو گزاره کوله مو ان شاء الله جګړه مګړه غوسه دي کول بس وس ان شاء الله تاسو هو تاسو د پیریان مسله نو مطلب دا چې نه دماغ نه هیڅ مسله نه و د جناتو مسله ولا په ان شاء الله عمرن شفاعي شوګر ولا مطلب دا چې ستنه لګي خو د جناتو وینا و چې دا مور ان شاء الله چې نه به نو شوګر وي نو بلډ پريشر وي او نو بدن کې نور څه تکلیف زګه چې مسله و د جناتو